علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې روغ به جوړ خوشاله به یې. قدرمنو اورېدونکو څنګه تاسو ته پته را چې نن د سکول چټیانې وشوې او د 19 اګست نه واله د 25 اګست 2025 پورې چې کومه دي د چټیانې وشوې. چټیانې په دې حواله سره وشوې چې د بارانونو او د سیلابونو او خاص کر چې کومه د کلاود برست چې کومه د چټیانې وشوې. نو تاسو کتای شئ چې دا کیمرې ته ښکاري چې ورېځې دي مکمل هر سایډ ورېځې دي او اسمان هم برېښنا کوي. نو په دې موقع موږ له ذکر اذکار کول پکار دي، دعاګانې کول پکار دي. بل خبره دا چې پرون په ثوابي ګډون کې چې کوم کلاود برست شوی دی نو په هغې تقریبا ویلی کېږي چې 12-13-18 کورونه دي استشمار اعداد راځي. نو په هغې تقریبا ډېر کسان چې کوم دي هغه شهیدان شوي دي او څه لا د اوسه پورې لا پته لري. د پروني راپورټ مطابق چې کومه دی هغه دغه ځای کې خلک وایي چې لا د اوسه پورې هیوي مشینري نه ده راغلي. خلک چې کوم اپ لګیا دي او کار کوي. نو زه وایم چې داسې ځای ته چې کله حالات راشي نو حکومت له پکار چې هلته فوراً د هیوي مشینري رسولو پوزیشن سنبال کړي ولاړ شي. د دې خلکو تکلیف کې د پاسه غټې ملبې یا خو په لاسونو باندې نه کېږي. نو موږ له پکار چې په داسې حالاتو کې د یو بل مرسته وکړو، د یو بل سره ودرېږو او د ټیک ټاک او د فیسبوک یوز د زدهکړو لپاره چې کومه دی خپل وخت هم نه ضایع کوو چې څه کولی نه شو. نو موږ له پکار دی چې فالتو هلته دنګول نه کوو. ټول اهم خبره ده چې موږ که هلته ځو نو کم سے کم د ځان سره د 200 روپو سودا سامان ویسو، که هغه د راشن شکل کې، که هغه د میډیسن په شکل کې، که هغه د کپنونو په شکل کې، چې هغه د هر څه په شکل کې چې موږ دا کم سے کم ځان سره ویسو. بله امین خبره دا ده چې په دې موقع باندې موږ له سیاست بازي پارټي بازي کول نه دي پکار چې زه د دې پارټي یم، زه د هغې پارټي یم. په دې وخت د انصار اسلام والا لګیا دي خدمت کوي، داسې به د NP والا خدمتګاران لګیا وي، داسې به د مختلف پارټیو لګیا وي. په دې وخت څوک خدمت کوي نه به ځان جنډې نه ودرېږي چې زه پلانکي پارټي والا یم. نو لهذا په دې وخت صرف انسانیت دی، مسلماني ده، پښتونولي ده، دا موږ بل سره کوو بایچاري ده. په دې وخت د پارټۍ بازۍ هېڅ ضرورت نشته، بالکل ضرورت نشته چې سخت مخالفت کوم. لهذا اسمان غړېږي او د باران چې کومه دی قوي امکان دی. الله دې خیر او د رحمت باران وکړي. د بالکل باران اندازه ده، اسمان هم غړېږي او ورېځې خضرنې دي، د باران ښه مضبوط امکانات دي. نو موږ د الله نه دعاګانې غواړو چې الله باران د رحمت او د خیر او د رحم وکړي او الله تعالی موږ د خپل عذابونو نه په امن کړي. تاسو هم د ځان دپاره او د ټول عالم دپاره خامخا دعاګانې وغواړئ. دعاګانې ډېر زیات ضروري دي، انتهایي ضروري دي.